السلام علیکم ملګرو د دې جنۍ نوم پینکی دی چې دا د سند حکومت په سمګلینګ کې او د منشیات په جوړولو کې گرفتار کړی و په دې جرم کې اوس د په سند های کورټ کې نن ورځ کې دا پیښ ده او د التا ډیر غټ انکشافات کړی دي د په میډیا باندې ډیر هایپ ملو شو چونکه د دې غونته ډیر سمګلران ډیر منشیات فروش په کراچۍ کې گرفتار کیږي خو دې چې کم هایپ په میډیا باندې ملو شو هغه نه دا پته لګی دا چې سنوي something new is coming to the world مطلب something is new coming to the پاکستان چې پاکستان کې څه نوی را روان دي جی پته لګی دا چې په دې وجه د دومره غټ هایپ ملاويږي جی د جنن کم انکشافات کړي پاغه په دې ویډیو کې خبره کو خو هغه نه مخ کې د سره د دې لګ ډیر انټروډکشن کومه کراچۍ کې دا اوسېږي د دې یو واده چې کوم هغه نه طلاق اشتره خاون نه یو اسچو سره واده کړو اور د دې دا انکشافات د حواله سره دا خبرونه هم جاری کېدل چې دا په خپل کور کې دا هیروین چې کم دی یا دا کم منشیات دا په خپل کور کې جوړي او دا یو غټ ګروپ ته د سره خپل ډیلیوري بوایز دي د سره خپل ډیلیوري ډرایورز دي د سره خپل یو سټاف ته غټو چې دا هغه مانیج کوي اور د په هر ځای کې پاکستان کې سپیشلی په کراچۍ کې منشیات ایون ډرینکس چې کم دي هغه ډیلیور کوي جی نو دا چې کله گرفتار شو په میډیا باندې یو غوبل جوړ شو چې پینکی گرفتار شو او دا یو ډیر غټ سمګلر ده بلا بلا مختلف قسم ویډیوز هم د دې وایرل کېدي چې تاسو به کتلی دا په یو سټایل کې عدالت کې روانه و پولیس ته شاله او دا مخ کې و ماسک یې چول او ګلاسز یې چولیو یو ډون غونته دا روانه و په جیل کې یا په عدالت کې یو ډیر غټ سټایل کې دا روانه و په میډیا باندې یو درز غوبل شروع شو جی خیر دا نن سند های کورټ کې پیښ و چې دا بیان جاری کو چې 26 ورځې شو چې زه گرفتار شوم او په ما باندې تشدد هم کیږي او مله دا دمکیان هم را کړل کیږي چې ستا ټول خاندان به مونږ گرفتار کو کینی ته یو بیان جاری کا بیان دا جاری کو دا وایا چې ما به بنګاله لم ډیلیوري انه کولې یا به زه بنګاله ته هم تلم راتلم یعنی د عمران خان حواله سره ته بیان جاری کا دینن په عدالت کې چې ټیم پیش کړو دی لپاره لګیدا چې کیمرې لګیدلې دنو دی پچو چغو چون کوي په پاسه لو پټا چولا چا ولا په خلاص کې خو دی پچو چغو وی چې ما نه صرف دغه یو بیان وباسي او په ما باندې تشدد کیږي مسلسل په ما باندې تشدد کیږي او ما نه صرف دا یو بیان وباسي چې ته دا خبرو کا چې زه بنګاله ته هم تلم راتلم یعنی صرف د یو سړی ښکارا کولو د پاره یو سړی رانیولو د پاره د یو سړی خلاف بیانیه جاری کولو د پاره د سند حکومت یو دومره غټه پراپګاندا راچاوکا یو دومره غټه ډراما چې د خلکو اټریکشن دی طرف ته شي د خلکو توجه دی طرف ته کی او بل طرف ته 28وی آئینی ترمیم هم په ملک کیږي چې کې هم سيزونه د سند حکومت یعنی د پیپل پارټای خلاف د سيزونه پکې یعنی 28وی آئینی ترمیم کې دا خبره هم ده چې صوبونه حقوق اخلي جی وفاق لې ور کوي اور دا صوبونه حقوق چې کم دی دا مخ کې هم دی پیپل پارټای ور کړیو هر صوبې له حق ور کړو چې بجټ پر تاسو خپل وي د صحت بجټ په تاسو خپل لګوي د تعلیم بجټ په تاسو خپل لګوي نو د صحت او د تعلیم غو بجټ ته اخلي او وفاق ته ور کوي یعنی دا څه هم د پیپل پارټای خلاف دی خو بیا هم پیپل پارټي یا د سند حکومت چې کم دی د بیانیه جاری کوله د عمران خان خلاف چې آی کې پینکی رونی او پینکی د خلینو دا بیان وکړو چې عمران خان ته بزتلم یا عمران خان ته ما ډیلیوري سکول یا بز بنګاله تتلم دا څه قسم سټیټمنټ دی د خلینو را وکړو خو هغه هم خلاف شو او هغه وچ ته ما صرف دا یو بیان وباسي پینکی وای چې دای صرف د ما د خلینو دا یو بیان وباسي په دې وجه په ما باندې غټ تشدد کیږي جی خیر دا واقعي مکمل سيناریو به تاسو سره مشارکول دي حواله سره تاسو سره دا کمنټ لازمي